السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پښتونخوا ته د پی ټی آی ملګرو ته مبارک شي. پی ټی آی لیډرشپ مکمل انکار وکړ چې موږ بالکل نه حمایت کړی د دې اپریشن نه موږ اجازه ورکړی دی نه به ورکو. خو که پی ټی آی لیډرشپ اجازه ورکوم موږ عوام وروره نه د پی ټی آی منو نه د نېشنل منو نه د جی یو آی منو. دا زموږ د پښتونخوا مسله دی ته موږ پښتانه ځان له ولاړو یوازې بغیر لیډرشپ به ولاړ یو. کچاري په پاټای په سیزو نېشنل پاټای اجازه ورکړه وي موږ حمایت کوو د دې اپریشن بیا انکاریان شو خو کار شي او پاټای ته نه ځم د پاټو خبرې نه کوم. موږ رونه یو موږ به ټول پښتانه یو بل سره ولاړ یو. موږ به وایو چې په پښتونخوا کې اپریشن وشي موږ ته امن راشي. خو موږ له برزاړو اپریشنو ریزلټ راکوي چې دې کې موږ ته څه فایده راورسېده پاکستان ته څه فایده راورسېده موږ پښتنو ته څه فایده راورسېده. و د خدای کافرانو تاسو ورشئ په بلوچستان کې وګورئ په پاټا کې وګورئ د سونو زرګونو وړو خپې نشته لاسونه یې نشته. دې اپریشنو موږ له څه فایده راکړه موږ له اپریشنو څه فایده را نه کړو چې خبره شي نو دا د افغانستان نه وای په دهشتګرد رالو نو دا اوس دا کم بجټ چې وته په دې کې روز زما تعلیم پیسې نشته زما د صحت پیسې پکې نشته ما ته بجلی نشته ما ته وړه نشته غنم نشته هیڅ شی وروره نشته. پاکستان نه سم سپوږمۍ ده د هیڅ شي درک پکې نه لګي ګیس نشته. تا 80% بجټ واغستو ترې په هغې باندې په هفته کې مې چرګو ګډو غوښه نری غوښه غټه غوښه دارې تا ته په هفته کې هره ورځ یو شی میلاویږي دال ستا دا شي جدا جدا راځي او زما په کور کې د وړو رزق نی او ته دې راځي پښتانه دې په بامونو کې الوځي. دا دهشتګرد د کم ځای نه راغلی تا چې دا دوره پیسې واغستې دا په باډر باندې دهشتګرد د افغانستان نه څنګه راواوښتو د افغانستان نه چې دهشتګرد راوړي دی سند ته وړي نه ځي دی پنجاب ته وړي نه ځي. ما افغانستان سره څه بد کړي دي چې راځي او افغانستان والا به زما په پښتونخوا کې دهشتګردي کوي. و د خدای کافرانو موږ خو د یو بابا الواد یو که هر څوک یو بل سره بد شو په یو بل ته به کنځل وکړو یو بل سره به جنګ وکړو خو چې وخت د رښتیا وراشي یا که افغانستان پښتوني که پاکستان پښتوني دا یو د خپلو کې دا د یو بابا الواد د یو وینه ده او دا کافران راپاسې وایي چې او د لعنت شي سړی د پښتونخوا په لیډرشپ باندې د پی ټی آی په لیډرشپ باندې چې تر اوسه پورې کولیا ملانونه که چې موږ ګورې اپریشن اجازت نه یې درکړی او چې کله درته موږ ووایو چې راوځه نو دا پښتانه خو موږ خو په دا پیرزان وګورو که نه دا پښتانه خو په ځان مړه کړي که نه ټول خو به رسېل مې مړه شو ختم خو به شو که نه دا ښځې خو به راله بوځي که نه دا که پنجاب ته یې بوځي که سند ته یې بوځي نو چې ځوانان نه ښځې دې زموږ بوځي خو موږ خو به کم از کم دا خپل سر نه وشیندو که نه. خو زموږ لیډران د لګان دي بې غیرته دي نه مخکې نېشنل پاټای پسې دا پښتانه ولاړو نو پښتانې په شرمونو شرمول خپله خو دی لاړ شي لندن ته اسلام آباد ته امریکې ته لاړ شي خو پښتانه دغه شان خوشي تشي پرېږدي او بیا لکه د ښځو په شان ګرځي. د پی ټی آی لیډرشپ ته کولیا ملان وکړي چې کله ته موږ وایي راوځئ موږ پوج سره جنګېږو موږ پولیس سره جنګېږو اروره په بونیر په سوات کې څه کوپر راغلی دی کومه د پولیس تاڼه الوتې ده دا خو چې د پولیس تاڼه پولیس والا دهشتګردو سره وجنګېږي نو موږ وایو چې او دهشتګرد راغلی دي دهشتګرد سره شته نه مړه نو تاسو باندې خو دې خدای پاک قهر د اسمان نه راوورئ خدای پاک دې در باندې سرور راوورئ چې د افغانستان نه دهشتګرد پاکستان ته راځي چینا ته نه ځي امریکې ته نه ځي بل انډیا ته نه ځي بل ملک ته نه ځي او راځي په پښتونخوا کې دی په جوماتونو او پر وړو باندې دماکې کوي. د افغانستان مسلمانان زما د پښتونخوا د مسلمانان نه پسې سیخه دي هغوی له به قرآن مجید ورځي مونځ به 15 وخته کوي خپل ذکر اذکار به کوي او هغوی به راځي نو دلته به واړه الوځئ. دا ټول د دې کافرانو سیستم دی خو خدای دې هغه سړی غرق او تباه کړي چې څوک پښتانه غرق کوي او تباه او چې څوک هم پښتونخوا کې د اپریشن کول اجازت ورکوي نو خدای دې غرق او تباه کړي او انشاءالله تعالی دا پیر او پیر خپل ځانونه ګورو.